یو ملګري تپوس کړی دی چې یو کس باندې غسل واجب شي نو هغه به څو ځل لمبا کوي، غسل به کوي. د دې ملګري تپوس داسې دی چې یو کس دی هغه خپلې بیبي سره ملو شي یو ځله او په ده باندې د جنابت غسل واجب شي، بیا څه ټیم پس دی بیا خپلې بیبي سره ملو شي جما وکړي، نو آیا ده باندې اوس 2 ځل غسل واجب دی؟ نو 2 ځل به لامبې غسل به کوي او که نه 1 ځل به کوي؟ دا یو غسل به کافي شي. د دې ملګري د سوال دا مطلب دی. نو جواب یې دا دی که دا سړی خپلې بیبي سره 1 ځل جما وکړ، کوروالی یې وکړو او بیا لږ وخت پس یا ګنټه پس څه وخت پس ده لا غسل کړی نه دی او دی بیا خپلې بیبي سره ملو شو، جمع یې وکړه او کوروالی یې وکړو، نو هغې نه پس چې دی غسل کوي نو دی به 1 ځل غسل وکړي. دا 1 ځل 2 ځل جما چې ده هر څومره ځل چې ده جما کړي دا یو غسل د ده دپاره کافي شو. که یو کس داسې دی چې اوس یې د ماسخوتن 1 ځل کوروالی وکړو، خپلې بیبي سره جمع وکړه او بیا یې غسل وکړو او بیا شپه کې راپاڅېد بیا یې کوروالی وکړو، نو بیا به غسل کوي او که نه ده غسل نه کړی نو دی چې څومره ځل کوروالی کوي، جما کوي خپلې بیبي سره، نه هغې نه پس دا 1 ځل وله کافي دی، غسل وله یو کافي دی، دا ټول جنابت به د ده نه ختم شي.